خاموش راته ښکاري څرنګه چې حکومتي چارواکي دي. خدا الله د رضا لپاره ده. زمونږ دا کوشش ته چې رسونه پټي نو هغه به ډېره خاموشه خو نه ما کم ځکه چې د نقدو پیسو ضرورت هغه ته نقدو پیسو ورکو، کم ځکه چې د راشن ضرورت ته هغه ته راشن ورکو. السلام علیکم قدرمنو پښتنو، زم ساس قربا اسکرم سواتي کتونکو دی وخت موجود یم د سوات په سیمه چارباغ کې. کتونکو یو طرف ته څرنګه تاسو ته پته ده چې په ټول پاکستان کې د کرونا وایرس وبا چې د نو هغه خورشي ده او ورځ تر ورځه د کرونا وایرس چې کوم انفیکټډ مریضان دي هغه سیوا کیږي. کیسونه مخې ته راځي. هم نن د پی کې پور سابقه امیدوار د جمعیت علماء اسلام ثناء الله خان صاحب په حجره کې ناست یم. د هغه سره به هم پوښتنې کوو د کرونا وایرس د وبا متعلق، بیا خلکو ته بس پیغام ورکوي، بیا د خلکو سره دا پوښتنه به هم کوو چې حکومتي چارواکو له څه پکار دي په دې وخت کې د غریب عوامو د مرګتیا دپاره. د دوی متعلق به هم د دوی سره پوښتنې کوو. راځئ چې موږ او تاسو سره غواړو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اویس خان دا راته ووایي چې د ټول ناول د کرونا وایرس د وبا متعلق د سوات خلکو ته او خصوصا د چارباغ خلکو ته بس اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. اویس خان تاسو ډېره مهرباني چې تاسو موږ له ټایم راکو. واقعي دا یو ډېر بحران دی او داسې یو وایرس چې د هغې علاج چې دی هغه ډېر ګران دی. یو مشکل حالات دي، خاص کر زموږ په سوات خو دا تقریبا یو 2-3 داسې یو وخت تېر شو چې هغې د سوات خلک چې دی ذهني طور باندې هم ډېر پریشانه کړی دی، مالي طور باندې هم ډېر پریشانه وو. دا بل یو د الله طرف نه یو امتحان دی په موږ خلکو باندې. نو زما د خپل خلکو ته ټولو ته درخواست دی چې کوم حفاظتي اقدامات حکومت ویلي دي یا ډاکټران وایي یا دی وی په میډیا باندې په سوشل میډیا باندې چیرې د خلکو کم تدابیر چې دی هغه اختیار کړی دي، دا د مکمل اختیار کی او مطلب دا دی چې په دې باندې د عمل وکړي. دا یوازې د هغه نه بلکې دا د ټولو انسانانو د حفاظت چې دی نو د هغې یو وسیله جوړېږي. او دا نه ده چې یو سړی متاثره شي خو د دې سره مطلب چې پوره ډېر خلک بیا چې دی هغه متاثره شي. نو دا د خپل ځان او د خپل خپلوانو او د خپل دوستانو او د خپل بچو د دې د حفاظت دپاره چې دن پکاره چې د حفاظتي اقدامات اوچت کړي او د حکومت چې کوم اقداماتو هدایت کړی دی په هغې باندې عمل وکړي. دا راته ووایي چې څرنګه حفاظتي اقدامات پورته کړی شوي دي او احتیاطي تدابیر خلک اپنوي، نو بل طرف ته چې کوم ادارې دي، که هغه پاک آرمي ده، که هغه سیول انتظامیه ده، که هغه ټي ایم اے ده، که هغه پولیس دي، هغه هم خپلې ډیوټیانې سره انجام کوي. دغې باندې څه موقف لري؟ اویس خان دا زموږ خوش قسمتي ده چې پولیس او داسې د نور انتظامیه بلکې خصوصا پاک آرمي په هر مشکل حالات کې چې نو هغه د قوم سره مرسته کړې ده. او په دې حالاتو کې که تاسو وګورئ نو هر ادارې چې دا هغې خپل ذمهواري په ښه طریقه باندې نباو کړې ده، په ښه دغه باندې لګیا دي. که ټیمې ته وګورئ هغه په خپل کم وسایلو باوجود مطلب چې هغه د علاقې خدمت کوي، په ځای ځای سپریګان کوي، صفایانې کوي. دغه شانتې پولیسو ته وګورئ نو هغه په ډېر کم وسایلو باندې چې هغو سره دونه بجټ دغه نشته دی، خو بیا هم هغو مطلب چې په دومره زبردست طریقه باندې هغه خپله ډیوټي سره انجام کړي چې هغه د خارجي تحسین چې دی لایق دی. دغه شانتې پاک آرمي چې هغه هر وخت مطلب دی چې د عوام په مشکلاتو کې هغه مخکې هغه هم د تحسین وړ دي. او دغه شانتې نور ادارې چې دي، خاص کر ډاکټرز چې دي هغه خو تاسو وګورئ نن سبا په فرنټ لاین باندې لګیا دي، جنګېږي. خو زه دا سوچ کوم چې نه که ډاکټرز دي نو هغې سره چې دا پولیس او نور ادارې دي نو هغه هم خپل ژوند چې دی نو هغه په خطره کې اچولی دی او لګیا دي د قوم چې دی نه خدمت کوي. ډاکټر صاحب اخرنۍ پوښتنه به درنه کوم او ډېره اهمه لازمي ده. تاسو ګورئ مخکې به تاسو ډېرې زیاتې هلې ځلې کولې د غریبو خلکو دپاره یا نور ترقیاتي سکیمونو چې به کومو خلکو نه به فنډ راوړو، خو دې وخت کې ګورم څه خاموشه راته ښکاري څرنګه چې حکومتي چارواکي دي همدغه رنګې تاسو خاموشه ښکاري. څه به ویل غواړئ؟ اویس خان خبره خو دی ډېره دغه غوندې که وکړه، مشکل سوال دی وکړو. خاموشه خو نه یم، خو یو خو حکومتي حالات تاسو وکتلو چې ترقیاتي کارونه ډېر سلو روان دي، مطلب دغه نو مشکلات شته په فنډ کې چې هغې کې زه لګیا یم، کوشش مې شروع دی هماغه شانتې. بل تاسو خیراتي یا نور نو ما خو دا خبره نه ظاهروله چې یاره لکه زه څه کوم یا مطلب څه لګیا یم، خو تا یو دغه وکړو که زه جواب ورنه کړم نو شاید چې خلک دا ووایي چې دی بالکل خاموشه دی. نو الحمدلله زما الله تعالی ته غاړه آزاده ده او ما د خپل علاقې خدمت چې دی په دې سخت وخت کې ډېر په دغه باندې په خپل ضمیر مطابق ما ښه کړی دی. ما خپل رور ته او داسې تر زامنو ته د ټولو ته ډیوټیانې حواله کړي دي چې تاسو به کور په کور ګرځئ، مستحقینو له پیسې ورکوئ،
کم چې مستحق دي هغه تقریبا دا 2-3 یونین کونسل کور کړی دي او دغه شنت لګیا دي وسم لګیا دي تاسو یې نه نو زه د خپل طرفه لګیا ما د خپل هغه عاجزۍ کې چې سر وسته هغه وس مطابق زه لګیا ما کار کوم تقریبا دا د ورځو کې تقریبا 100 لک روپونه سیوا چې دینو هغه ما د الله تعالی د رضا لپاره او د دې علاقې د خدمت لپاره چې هغه وستې دي او زما رور لګیا دی د امرګری مهم لګیا دی منګه هغه لپاره یو پلان جوړ کړی دی کم ځکه چې د نقدو پیسو ضرورت دی هغه ته نقدو پیسو ورکو کم ځکه چې د راشن ضرورت دی هغه ته راشن ورکو خو چونکې دا خو په میډیا د راوستېدو خبرې نه دي یا د فوټوګرافر خبر دغه نه دي مطلب چې دا خو د الله د رضا لپاره ده نو زمونږ دا کوشش ته چې رسونه پټي نو هغه به ډېره ښي خو چونکې تا ښکاره کړله او ودې وې نو ما د خپل ضمیر مطابق کړم دا ان شاء الله تعالی چې بیا به هم کوم کوشش کوم چې نورې پیسې د دغه کما چې رقم زیګونه زمانه پاتې نشي راغم کور شي ان شاء الله تعالی مهرباني ثانک یو کتونکو دا ثنا الله خان د پی کې پور سابقه امیدوار د جمعیت علماء اسلام د طرفه د پارټي امیدوارو کتونکو سونه تفصيلات د کرونا وایرس د وبا متعلق بیا د غرنګي د سیول ادارو متعلق چې سونه خبرې وي هغه عمومي شي اخرنۍ خبرې له ذکر اعظم ما ته خلک اکثر په میډیا وایي ته دا ډیر زیات په دې زور ورکه ښکارا کوم هم د دې لپاره کتونکو چې خلک تی نور هم پیغام واخلي او خلک تی د دینه سبق واخلي زه قدرمند پښتنو په دې ټول سواد نه بزو زم بلکې زه بس خاص چارباغ لراشم نو دومره مستحقین دي دومره خلک ته چې هغه د رزق درک داغو نه لګي زه قدرمند پښتنو کاروبارونه بندي ما ښکارا کول هم د دې لپاره چې خلک په سوشل میډیا باندې ډیر زیات په سیاسي خلکو باندې تنقید کوي زه په خپل هم باقاعده کوم خو زه لګیا هم یم په دې کې ډون هم لګوم چې کم خلک د غریب خلکو سره مدد کوي او نصرت کوي د هغه خلکو زه تاسو او پښتنه زکه کوم چې زمون او تاسو د لاسه هغه خلکو عزت ته نقصان ونه رسي بلکې هغه خپل میشن چې هغه خفیه راسي نور هم په تحصیلي چارباغ کې ماته د سیاسي خلک معلوم دي چې هغه هم خپل د خپل وس مطابق چې د خپل کاوشونه او کوششونه جاری ساتي او حکومتي وخت لا وزدا پیغام ورکوم او خصوصا خپل ام پی ایس سبلا ام ان ایس سبلا چې تاسو له هم پکار دي کاغه په خفیه طریقې باندې او کاغه په ښکارا طریقې باندې خورا میدان ته شي او د خلکو لا غریب خلکو له چې د سره مرسته وکي بل د دې متعلق قدرمند پښتنو سونه خلک چې دي هغه ته ډاکټر سے پیغام هم ورکو چې تاسو خپل احتیاط کوئ کم حفاظتي اقدامات حکومت پورته کړلی او تاسو ته کم احتیاطي تدابیر خوللی هغه اپناو کوي چې زمون آینده نسل او زمون وسنۍ نسل د دې وبا نه چې د هغه بچي د یو بل پروګرام پر خپل قربا اسکرم ساتي اجازه راکړي د الله پامان